د درود شریف فضیلتونه ډیر زیات دي خو یو لس دانې به تاسو ته بیان کړم چې درود شریف سره ستاسو مینه او محبت پیدا شي. اول نمبر د درود شریف فضیلت دا دی او فایده یې دا ده چې څوک درود شریف وایي په دې انسان باندې د الله رب العزت د طرف نه رحمتونه نازلیږي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چا چې په ما باندې زما امتي ما باندې یو ځلې درود شریف وي یو ځلې یعنې چا چې وویلې چې اللهم صل وسلم علی النبي الامین په دې امتي زما باندې زما امتي د یو ځلې درود شریف وي الله پاک په ده باندې لس ځلې رحمت رالیږي. څو ځلې؟ لس رحمتونه په الله پاک رالیږي. دویم نمبر فایده یې دا ده چې د درود شریف په ویلو سره د انسان ګناهونه معاف کیږي چې کوم ګناهونه د کړي دي او درجې د ده هغه چې دی د الله تعالی په نسبت باندې او د الله تعالی په دربار کې اوچتېږي. دریم نمبر فایده یې دا ده چې څوک درود شریف ډیر زیات وایي نو دی به د قیامت په ورځ باندې د نبی علیه السلام سره هغه قریب وي او نږدې به وي د نبی علیه السلام سره. چې څوک د نبی علیه السلام سره د قیامت په ورځ باندې نږدې کېدل غواړي نو هغه دپاره پکار دی چې هغه د درود شریف اهتمام ډیر زیات کوي یعنی درود شریف ډیر زیات وایي. څلورم نمبر فایده د درود شریف دا ده چې څوک درود شریف ډیر زیات وایي د ده دعاګانې به الله پاک قبلوي او خاص کر چې اول درود شریف وایي او بیا دعا وکړي او اخره کې بیا درود شریف وایي نو دا ښه طریقه ده د دې درود شریف په فعل او وسیلې سره او د دې په خاطر باندې الله پاک د انسان دعا چې دی هغه قبلوي. پنځم نمبر فایده د درود شریف دا ده چې د درود شریف په ویلو سره د انسان زړه ته او بدن ته راحت او سکون چې دی ملاویږي. شپږم نمبر فایده د درود شریف دا ده چې څوک درود شریف ډیر زیات وایي نو فرشتې د دې مسلمان دپاره دعاګانې غواړي د الله تعالی په دربار کې د مغفرت. اووم نمبر فایده هغه دا ده چې څوک درود شریف ډیر زیات وایي الله پاک به د ده رزق چې دی هغه فراخه کوي او الله پاک به دله ډیر زیات رزق ورکوي د حلالو. اتم نمبر فایده د درود شریف دا ده چې په کوم مجلس کې د درود شریف اهتمام ډیر کیږي او درود شریف پکې ډیر زیات ویلی کیږي نو دا مجلس به پاک وي او دا به د برکت والا وي. الله پاک په دې مجلس باندې برکتونه او رحمتونه نازلوي. نهم نمبر فایده یې دا ده چې څوک درود شریف ډیر زیات وایي نو دی به د منافقت نه الله پاک ساتي او د منافقت نه به پاکي. دا د درود شریف فایده ده. او لسم نمبر فایده یې دا ده چې څوک درود شریف ډیر زیات وایي نو د ده به د نبی علیه السلام سره چې دی مینه محبت چې دی هغه زیاتېږي. دا د درود شریف ما تاسو ته ویل چې ډېرې فایدې دي خو دا چې ما هغه کمې لس دانې راغونډې کړې وي دا مې تاسو ته بیان کړي. نو زما د دې خبرې مطلب او غرض دا دی چې دا دومره فایدې ما تاسو ته بیان کړي نو چې تاسو درود شریف ډیر زیات وایي. ښه